بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر په تیره ویډیو کې موږ تاسو د اپنډیسایټس په پاتولوژیکو تغییراتو باندې او د اپنډیسایټس د تشخیص تفریقي تشخیص د نورو ناروغیو سره په دې باندې رڼا اچولې وه او رسېدلي یو د اپنډیسایټس تداوی ته. د اپنډیسایټس د تداوی په برخه کې یو څو مهمو نکاتو ته باید موږ تاسو متوجه واوسو. یو د هغې نکاتو نه دا دی چې که چېرته په یو ناروغ باندې د اپنډیسایټس اشتباه موجوده یعنی یو مشکوک مریض نو دغه ناروغانو ته د درد د ارامېدو په خاطر باندې انالجیزیک باید ورنکړل شي. او علت دا دی چې انالجیزیک د ناروغ د کلینیکي لوحې د تغییر سبب کیږي او تشخیص د ستونزو سره مخامخ کیږي. کېدای شي پاتولوژیک تغییرات په خپل ټول شدت سره پرمختګ وکړي او ناروغ د درد احساس نه لري، نو کېدای شي چې اختلاطات پکې منځته راشي. دوهمه خبره پکې دا ده چې که چېرته ناروغ تشخیص شي چې په اپنډیسایټس باندې اخته دی، نو کوشش باید وشي چې په لومړنیو 40 ساعتونو کې ناروغ ته عملیات اجرا شي، ځکه که څومره ډیر وخت په اپنډیسایټس باندې تیریږي هماغومره ډیر پاتولوژیک تغییرات پکې منځته راځي او د اختلاطاتو د منځته راتلو باعث ګرځي. دریم، که چېرته اپنډکس پرفوریشن ورکړی او هغې پلاسترون کتله یا اپنډیکولر مس جوړ کړی، نو تر هغې پورې باید ناروغ ته عملیات اجرا نشي تر څو پورې چې د اپنډکس کتله رشف شوې نه وي. څلورم، که چېرته ناروغ د اپنډیسایټس له کبله پریټونایټس ورکړی، نو اول باید ناروغ د عملیات لپاره ښه آماده شي، یعنی ناروغ ته باید انجیوټیوب واچول شي، فولیکتیتر ورته تطبیق شي، د ناروغ مایات او الکترولایتونه باید برابر شي، ناروغ باید د عملیات لپاره آماده او د هغې نه وروسته ناروغ ته عملیات اجرا شي. او بالاخره که چېرته د اپنډیسایټس د عملیات سهولت موجود نه وي، یعنی که په یو لرې پرته منطقه کې ناروغ موجود وي چې په اپنډیسایټس باندې اخته وي، هلته د عملیات لپاره سهولت موجود نه وي، او یا هغه ځای ته چې هلته د عملیات سهولت موجود وي د هغې لپاره انتقال لاره ډېره زیاته وي، نو په داسې صورت کې باید موږ او تاسو ناروغ ته په لوړ دوز باندې انټي بیوټیک او انالجیزیک تطبیق کړو او د هغې نه وروسته ناروغ روغتون ته ولېږو. د دغه لوړ دوز انټي بیوټیک تطبیق کول کېدای شي چې په 50% واقعاتو کې د دې باعث وګرځېږي چې د اپنډیسایټس هغه التهابي پروسه رشف او کېدای شي چې د کرانیک اپنډیسایټس منځته راتلو باعث وګرځي، او یا کېدای شي چې که چېرته د وجود مقاومت زیات نه وي، نو کېدای شي چې د پریټونایټس رامنځته کېدل پکې صورت ونیسي او د انټي بیوټیکو استعمال کوم انټي بیوټیک چې ناروغ ته تطبیق شوي هغه ورته ګټه ډېره ونه رسوي. خو په داسې صورت کې چې د عملیات د اجرا کېدو ساحه لري او نشو کولی چې ناروغ هغې ځای ته ورسېږي، نو پکار دا ده چې ناروغ ته په لوړ دوز باندې انټي بیوټیک توصیه شي. ناروغ ته هغه ناروغان چې په اپنډیسایټس باندې اخته وي اپنډیسیکټومي اجرا کېږي. د اپنډیسیکټومي استطبابات په حاد شکل کې یعنی په اکیوټ اپنډیسایټس کې، په ریکرنټ اپنډیسایټس یا په کرانیک اپنډیسایټس کې، په هغه صورت کې چې میوکوسیل موجودي او اپنډکس ډیر متوسي، یا په اپنډکس کې تومور موجودي د اپنډکس په قاعده کې، او یا د پلاسترون کتله چې وخت په تیر شوی رشف شوي د هغې نه وروسته په سلیکټیو شکل سره، او په ځینې حالاتو کې په نارمل حالت کې خصوصا په هغه وخت کې چې که چېرته یو څوک داسې منطقو ته د اوږد وخت لپاره سفر کوي چې هلته د
عملیات سهولت موجود نه وي نو کله کله په نارمل شکل سره د خپل خواهش مطابق هم دغه ناروغانو ته د اپنډکټومي د اجرا کېدو استحباب موجود دی. نو دغه د اپنډیسایټس د پاره چې کله اپنډیسکټومي اجرا کېږي دا استحبابات دي. یوازې په دوه حالاتو کې موږ او تاسو نشو کولی چې ناروغ ته اپنډیسکټومي اجرا کړو، یعنی د اپنډیسکټومي اجرا کول په دغه دوه حالاتو کې مزاد استحباب یا کانټراانډیکیټ ده. یو هغه ناروغان چې هغوی په ریجنل ایلیاټس باندې او یا هم په کرون ډیزیز باندې اخته وي، نو په داسې صورت کې د اپنډیسکټومي اجرا کول کانټراانډیکیټ دي. او دوهم کله چې اپنډیسایټس کې پرفوریشن رامنځته شي او پلاسترون کاتلا یا اپنډیکولر مس جوړ شي، نو تر څو پورې چې د اپنډیکولر مس رشب شوی نه وي په دغه حالت کې د اپنډیسکټومي اجرا کول چې دي کانټراانډیکیټ یا مزاد استحباب دي. د اپنډیسکټومي اجرا کول نظر د اپنډکس په حالت پورې ارتباط لري. دا چې څه رقم عملیات موږ تاسو ناروغ ته اجرا کوو. په نارمل حالت کې که چېرته سمپل اپنډیسایټس موجود وي او اختلاطات پکې منځته نه راغلي، نو موږ او تاسو د عمومي بېهوښۍ لاندې په ګریډ آیرن انسیژن په واسطه باندې چې په میکبورني پوینټ کې یا په میکبورني ساحه کې شک اجرا کېږي او ټول طبقات پلان په پلان باندې خلاصېږي. د طبقاتو د خلاصېدو نه وروسته اپنډکس چې موږ تاسو ویلي چې د الیوسیکل وال نه 2 یا 3 سانتي متره ښکته دغه 3 عدده کومې ټینیا کولای چې موجود دي دا پیدا کېږي او قاعده یې په همدغه ځای کې لټول کېږي. د اپنډکس د پیدا کېدو نه وروسته د اپنډکس میزنټري چې دې کې اویې په اپنډکس ته رسېدلي دي هغه لایګیټ کېږي، اپنډکس تسلیخ کېږي او په قاعده کې لایګیټ او قطع کېږي. او د هغې نه وروسته کله چې هیموستاز تامین شو، نو د بطن د جدار طبقات بیرته پلان په پلان باندې ترمیمېږي. په هغه صورت کې چې اپنډکس پرفوریشن ورکړي او اپنډیکولر اپسې منځته راغلي، نو په دې صورت کې د بطن د طبقاتو د خلاصېدو نه وروسته پکار دا ده چې پس یا زوه ډریناج شي، ساحه د نارمل سلاین په واسطه یا د وچ ګاز په واسطه باندې پاکه شي. اپنډکس که قاعده د لایګیټ کېدو وړ یا د غوټه کېدو وړ وي، نو قاعده یې باید غوټه و اپنډکټومي اجرا شي. او که چېرته یې قاعده شکننده او یا خراب یا د لایګیټ کېدو وړ نه وي، نو یوازې اپسې باید ډریناج شي او ډرین ناروغ ته کېښودل شي، د بطن د جدار طبقات نور ترمیم او پوستکی خلاص پرېښودل شي او 3 میاشتې وروسته ناروغ ته په سلیکټیو شکل سره اپنډیسکټومي اجرا شي. همدارنګه که چېرته د پلاسترون کاتله جوړه شوي، نو د پلاسترون د کاتلې د جوړېدو په صورت کې موږ او تاسو باید ناروغ ته آیوي لاین خلاص کو، ناروغ ته انټيبیوټیک تراپي او انالجیک تراپي شروع کو او د ناروغ حیاتي علایم او TLC باید وخت په وخت سره وکتل شي. که چېرته د ناروغ حیاتي علایم ثابت پاتې کېږي او ناروغ ته تبه نه پیدا کېږي او یا د لیکوسایډ اندازه په تدریجي شکل سره نه لوړېږي، نو خپلې کانزرواتیو تداوی ته ادامه ورکوو تر څو پورې چې د اپنډکس
کاتله رشف او 3 میاشتې وروسته ناروغ ته په سلیکټیو شکل سره اپنډیسیکټومي اجرا شي. او که چېرته د کانزرواتیو تداوی په جریان کې ناروغ ته تبه پیدا شي، ټکیکارډیا پیدا شي او یا لیکوسایټوسیس رامنځته شي، نو دا په دې دلالت کوي چې اپسې تشکل وکړه. نو په دې صورت کې د اپسې په رقم باندې تداوی اجرا کیږي چې مخکې ذکر شو. که چېرته اپنډکس پرفوریشن ورکړي او لوکل پیټونایټس تشکل کړي، نو په دې صورت کې باید ناروغ ته اپنډیسیکټومي اجرا شي او د پس کولیکشن چې په لوکل شکل سره موجود دی باید پاک شي او د هغې نه وروسته د بطن جدار ټول طبقات باید پلان په پلان باندې ترمیم شي، خو ناروغ ته باید ډرین کېښودل شي او پوستکی خلاص پرېښودل شي او څو ورځې وروسته ناروغ ته ډي پي سي اجرا شي. او که چېرته د پس اندازه زیاته او جنرال پیټونایټس منځته راغلي، نو د ناروغ بطن باید د میډ لاین شک په واسطه باندې خلاص شي. د خلاصېدو نه وروسته باید پس ډریناج او سکشن شي او د هغې نه وروسته ناروغ ته اپنډیسیکټومي اجرا شي. بطن باید د نارمل سلاین په واسطه باندې پرېمینځل شي، ډرین ناروغ ته تطبیق شي، ټول طبقات پلان په پلان ترمیم او پوستکی د ډي پي سي په منظور باندې خلاص پرېښودل شي. د اپنډیسیکټومي یا د عملیات د اجرا کېدو نه وروسته یا د عملیات په جریان کې هم ځینې اختلاطات کېدای شي چې منځته راشي، چې د دغه اختلاطاتو د جملې نه کېدای شي چې بلیډینګ یا هیموراج رامنځته شي که چېرته هیموستاز په درست شکل سره تامین نشي. همدارنګه لکه څنګه چې د هر عملیات نه وروسته د انفیکشن یا د انتاناتو د مداخلې چانس موجود دی، نو د اپنډیسیکټومي نه وروسته هم د انتان د مداخلې چانس زیات دي چې کېدای شي چې یا زخم منتن شي او یا کېدای شي چې د سیستمیک انفیکشن د منځته راتلو باعث وګرځي. هغه خلک چې عمر یې زیات وي، هغه خلک چې معافیت یې کمزوری، یا هغه خلک چې هغوی ضمیموي ناروغۍ ولري او یا په چاغو خلکو کې د انفیکشن د منځته راتلو خطر ډیر موجود دی. همدارنګه کله کله په ناروغانو کې د کولمو بندش منځته راتلی شي چې کېدای شي یا د عملیات د غلط تخنیک د وجې نه او یا کله کله د بطن د خلاصېدو نه وروسته په ناروغ کې اډهیژن یا التصاقات پیدا کېږي چې دغه التصاقات زیاتره د انټسټینل ابسټرکشن د منځته راتلو باعث ګرځېدی شي. او که چېرته عملیات په درست شکل اجرا نشي او یا د عملیات په جریان کې احتیاط ونه شي، نو کېدای شي چې د شاوخوا انساجو د مجروح کېدو باعث وګرځي. ستاسو د توجه نه یوه نړۍ مننه. ومن الله توفیق.